یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو کتبا فرض کړل شوي دي علیکم پتاسو باندې الصیام روجه. صیام دا د صوم جمع ده او صوم په لغت کې دا امساک ته ویل شي، منع کېدلو ته بچ کېدلو ته ویل شي، او په پښتو کې ورته مونږ روجه وایو. او روجه په اصطلاح د شریعت کې ویل شي خپل ځان د صبح صادق نه راواخلي، صبح صادق یعنی سبا خطونه راواخلي تر غروب افتاب پورې یعنی نور پریوتو پورې ماښامه پورې خپل ځان د خوراک سکاک او جمانه په نیت روجې سره بچ ساتلو ته روجه ویل شي. خپل ځان د صبح صادق نه راواخلي یعنی سبا خطونه راواخلي تر نور پریوتو یعنی ماښامه پورې خپل ځان د خوراک سکاک او جمانه د روجې په نیت بچ ساتلو ته صوم ویل شي، روجه ورته ویل شي. کو یو سړی خوراک هم نه کوي، سکاک هم نه کوي او جما وغیره هم نه کوي، خو نیت د روجې نشته، دې ته روجه نشي ویل. مثال یو سړی بیمار دی، هغه نه اوبو ته اړ کېږي، نه خوراک ته اړ کېږي، نه سکاک ته اړ کېږي، نه جما ته اړ کېږي، او دې د صبح صادق نه راواخلي تر ماښام پورې هېڅ ونه خوري، خو نیت یې د روجې نه دی کړی، د روجه نه کېږي. نو نیت پکې لازمي دی. په نیت تر روجې سره د صبح صادق نه راواخلي تر غروب افتابه پورې خپل ځان د خوراک سکاک او جمانه بچ ساتلو ته روجه ویل شي. صبح صادق دغه بعضې خلک زموږ غلطي کوي، او غلطي چې کوم ده ډېره لویه غلطي ده. اذان شروع شي او کسانو ځان ته اوبه ایښي وي چې کله بانګ ووي نو موږ به اوبه وڅښو، نو بانګ اذان شروع شي اوبه راولي په ځان باندې راوړي اوبه وڅښي، روژه نه ده شوې. ولې؟ اذان الله غي کېږي، بانګ الله غي مؤذن وي چې سبا راوخیږي، او چې سبا راوخته نو ستا روژه شروع شوې ده. نو تا چې په اذان کې اوبه وڅښلې تا روژه ماته کړه، نو دا ګناه ده او دا روژه نه ده شوې، دا روژه به دوباره بیا نیسي. دغه رنګې بعضې کسان نسوار خوله کې واچي، نسوار کېږدي خوله کې، چې کله پښمني پسې چونډی ولګي او ورېږه غورځومې ورېږه غورځومې ورېږه غورځومې، او دې کې به چې کوم دی بانګ راوالي یا دې اوده شي په هغې کې، او چې سترګې وغړي بانګ ویله شوی دی، روژه یې ماته ده. ځکه د نسوارو هغه ذرات دننه ځي. نو داسې قسمه غلطه مخکې په خپله زموږ په کور کې اکثر بانګ بیا راواغستو، موږ ته مسله نه وه معلومه. زموږ مور د الله پاک د خاورو سره وبخي چې هغې به زر زر اوبه راوړي، شب وي اوبه وڅښئ، بانګ یې راواغست، نو بانګ یې موږ له اوبه راکړه که نه. او بعد یو زموږ د خپلوانو کې یو کور کې داسې چل شوي چې ناوخته شوي و پرې، نو بس بانګونه شروع هغې وله چې کوم دی په مخه میچې وله پخ کړي وي، دا میچې زر زر په دې بانګ کې وخورئ په دې باندې به روژه ونیسئ. نو دا غلطۍ د مخکې نه را روانې دي، دې غلطو نه ځان وساتو. ځکه چې کله بانګ ویلې کېږي نو سبا راختلي، چې سبا راختلي ستا روژه شروع شوې ده، نو تا چې په دغه درمیان کې د بانګ په دوران کې تاسو څیز وخوړه، دا روژه دې ستا نه ده شوې، دا روژه به دوباره نیسي.